حسن بصری رحمت الله علیه دا یو ډیر لوی فصیح انسان او یو ډیر لوی ولی الله او بزرگ تیر شوی دی او دا د حضور علیه السلام د زمانه سره نږدې تیر شوی دی چې به کلم وعظ کو نو که کافر بناستو مسلمانې دبا او که مسلمان بدعمل بناستو نو فورا توبه تائب بشو د ګنا نه به مخ واړو توبه به وستا او د پلاس به بیعتو کو د سره مجلس کې به بیا هر وخت ناستو د مجلس نه بنتلو زنانا حسن بصری کر راضی اوس د حسن بصری د کور خدمت کوي نو دغه زنانو کې یو زنانه و داغه یو زوی هغه زوی د مور بزان سره راوسته چې د حسن بصری په درس کې کینا چې د نسوورې سبزده کې دعا بدرته او کې دعا به واخلي الله به د جون خکی برکت او رحمت به الله درکې نه حسن بصری له دغه نوجوان به مور را لېګو او دا نوجوان بدعمل او دی بنه راته نبیا د مور بډیر جړه فریاد کول حسن بصری ته به وی دعا او تکو د بوته دوام کول خو الګ باندې دوام څه اثر نکو سمود دا سراغ لچ بیا دا الګ زلمی شو او چې زلمی شو روانو روکو ته لاس واچو نو خلک به بیا په ګیله حسن بصری لراتل او ته به وی چې یاره د فلانه الګ ته مونږ ته دنګ یو دا عملونه کوي نو حسن بصری به بیا هر څه چې نصیحت او به کو خودي الګ باندې اثر نکاو حسن بصریم ته نظر موړ شو دا الګ په ظلمی توپ کې بیمار او ناجوړ شو وې دونه ناجوړ شو چې اخر کې د ځان نه تمقتی شو او دا تمه پیدا شو چې بس مال خو مرګ را روان دی نو خپل مور ته ویلی چې لاړه شه حسن بصری ته وایي چې زوی خو مې راتلی نشي چې توبه وباسي او ته تر توبه چلوخه خو ته ول لګ مهرباني وکړه راشه د توبه چلوت او خایا حسن بصری را لراوله اوس دا نوجوان بیمار په انتظار پروت دی چې اوس به حسن بصری راشي او ماته به د توبې وستلو چلو خی مور راغله حسن بصری ته مینت زاری وکړه حسن بصری وته فرمایي وی زندگی دغه شان فضول تیر کړي خلک په لړزان کړیو او اوس وای چې زه توبه وباسم چې کله سمو د ځوانې په وخت کې اعمال وته آسان هغه وخت ته تلو چې توبه استوا چې هغه وخت توبه نه استزم ولا نظم پرېږ د چې څنګه مري نو مري دی توبه چلوته نه خم مور ډیر خفا لا جواب خفا زیر را روانه ده او راغله کور دروازه بند کړه نو دې زوی ته په جړا شوې بچی ته به ما نصیحت کو چې سم شته نه سمې دی نن د حسن بصری غوندې شخصیت اغستاره توبه وستلو لا ناراضي چې تا ته چلو خې دومره نفرت درنه کوي بچی دا ټول قصور ستاره دا نوجوان د مور په غیږ کې سر کی دی سترګې اړې راړې د مرګ انتظار کې دی د ځنکدن سلګو کې دی مور ته وی به چې مال حسن بصری د توبې وستلو چل خودلو لرانغه نه چې ز څنګه مړ شم سترګې مې پټې شي نو ما بنخخه خپکه را لپړې واچو په بازار کې مې راکاګه او هر چاته دا आवाज کوا چې څوک د ګناهونو په زندگی تیرې نو اخر کې انجام به دی چې حسن بصری غوندې شخصیت بم د توبې وستلو چل خودلو ولا ناراضي اوس دا نوجوان دی دا الفاظ اوی خودی په ګناه ملامت د توبې وستل غواړي خو چل نه ورزي دی نوجوان د خپل توبې وستلو आवाज الله ته داسې مخکې کړی دی خو چل نه ورزي چې وفات شوی دی الته حسن بصری او د شوی دی حسن بصری سره د الله ملاقات شوی دی حسن بصری ته الله په ملاقات کې وی چې حسن بصری ته څنګه زما دوست دی زما د دوست وفات شوی دی او ته جنازې لنځي شابه پاسه د خوب نه بیدار شو لاړ چې زما دوست وفات شوی د جنازه په وکا حسن بصری فورا را بیدار شو او پمنډ منډ راغله د صادر ځان پورې راکاږي او چې راغله د دغه زنانه د کور دروازې ټکول ده دنه आवाज کیږي سو کې بهر نه جواب ورکړي کیږي حسن بصری ما دنه دا زنانه आवाज ورکړي حضرت تا ته خو ما وی چې راشنو ته نه راتلې تا د نفرت اظهار کړو او څنګه راغله په تیر وخت چې زما زوی وفات شو حسن بصری رحمت الله علیه او ته فرمایي او ما ته د الله د طرف نه خوب کې زیارت مشو او دا حکم امراغي چې هغه بنده توبه وستل ده ما ته خوښ شوم ده ما قبولم کړی ده او داغه په خپکه مور پړې وانه چې داغې نه مخکې ولا لاړ شه او دا زما دوست دی او تم زما دوست لاړ شه پاغه باندې جنازه وکا او داغه بی عزتی ونشي چې مور وته خپکه پړې وانه چي
حدیث مبارک کې راغلی دی التائب حبیب الله، توبه وستون کې بندا دا د الله دوست دی. انسان چې ګناهونه کوي د الله نه لري او د شیطان دوست ګرځيږي، خو چې بندا توبه وباسي نو د شیطان نه لری شو او د رحمان سره دوستانه شروع شولا. تاسو په صدق دل سره زما توبه وباسه، یا الله زما توبه، یا الله زما توبه، یا الله زما توبه. په دې الفاظ باندې چې تا الله را وبلو نو تا ته الله خپل د دوستۍ لاس درکو، ته د الله سره دوستی دی شروع کړله، ته د الله دوست تا ته ولی الله ویل شي، تا الله سره دوستانه شروع کړه.